بسم الله الرحمن الرحیم. د نن پریس کنفرانس مقصد صرف دا دی کورمیول د څومره دي وختي څه حادثه شوې وه 8 بجې ټایم کې 2 بچي 3 بچي اکسیډنټ شوی بیا هسپتال ته وړلو. هسپتال کې په مکې باندې چې کوم دی هلته ایمرجنسي ټریټمنټ یې شوی و. خو باید بدقسمتي دا وي چې دلته چې کوم دی ټایپ ډي دی هسپتال دلته چې کوم دی ایمرجنسي بیس باندې دوی استولی او پېښور ته ریفر کړی و. دلته په ټایم باندې ایمرجنسي کې خلکو ټریټمنټ راورته کړی او کسان سټاف موجود و خو د شفټ کولو ټایم و لکه دوی چې کوم دی د برا چې کوم دی بل شفټ راځي مو دوی سره کېنستلو واجد صاحب دی رحیم ګل صاحب او ډي ایچ او صاحب هغوی مو ته یې کیندهني راکړله چې کوم هسپتال کې څوک کوتاهي کوي که د مو سټاف یې هغوی ته به سزا میلاویږي. خو د عوام ته یو اپیل کوو دلته چې کوم دی هسپتال ته مو راجګ شو دغه موقف چې مو واورېدلو دوی توړ پوړ چې کوم کړی او دوی زیاتی چې کومه نشه و یا هغه مو چې کوم دی دوی مافیا وغوښتله په کار نه دی عوام ته دا هسپتال کې په کار د خلکو سره مو مرسته وکړو دوی سره کوم د کمای وي هغه مو ورته پوره کړو څه بل بهرحال دی مو تاسو فرمه دی مو تاسو خپل ډاکټران دي په کار دی مو تاسو سره مرستې وکړو نه یې په کار څه ځای کې توړ پوړ کړو هغه نه مخکې چې کومه واقعه وشوله مو تاسو خپل ځان ته ولې نقصان ورکوو د خپل کلچر د کورمې ته مو تاسو څنګه کلچر پرېږدو څنګه د کورمې مستقبل به څنګه جوړ داسې به جوړوو چې راڅو یې توړ پوړ کوو په دې باندې نه کېږي مخکې قانون شته دی قانوني کاروایي بیا کېږي خو د دوی مو مشکور د هسپتال سټاف چې دوی ته مو راغلل دوی موقف واورېدلو دلته چې کوم د جمشید چې کوم دی جهانګیر چې کوم دی دوی دلته موجود وو هغوی مفي واوښتو سټاف نه سیره بهرحال دوی بچي وو خو چې کوم سټاف دلته نه وو هغوی د کاروایي کېږي بهرحال دا د ټول سټاف موجود ایمرجنسي بیس باندې موجود وو ټریټمنټ یې شوی و. د کورمیول وروڼو ته سوال کوو چې د کوم تاسو سوشل میډیا باندې زیاړې زورل د کمنټونو دا ما کوئ تاسو راشئ دلته د دوی موقف واوروئ هغه نه بعد که تاسو کومه کاروایي کوئ دوی اوس مو ته یې کینداني راکړي دی چې کوم سټاف نه و دا چې کوم د سټاف نه هغوی په خلاف موږ کاروایي کوو دا د کورمي بچي دي تاسو دوی سره تعاون کوو دوی به تاسو سره تعاون کوي. مهرباني شکریه.